انګور د خپل خواخي سره ورانه ده پس خبره باندې جنگ جګړه شوې ده نو دا خاوند خپل خزي ته وای زما د مور نه معافي وواړه زما د مور نه معافي وواړه دا انګوري د مور نه معافي نه غواړي دا وای ما غلطي کړې نه ده په کومه خبرې ستاسو د مور نه معافي وواړه زما محترمو دا انګورې نه دا خو د خپل خواخینو ته داسې نظر کوي د یو دشمنی په نظر ورته ګوري او بعضې خواخینې خپلو انګورینو ته د یو دشمنو په نظر ګوري دا بالکل غلط خبره ده کومه خواخې د خپلو انګورینو نه خفوي زما محترمو په دې خواخې باندې په دې انګورینو باندې رسول الله مبارک فرمایي جنت څه کې د جنت خوشبو پې حرام خواخې کې نه خفه ده یا دغه شان د کمې خواخې نه انګورینې خفوي خواخې تیزه ده بد اخلاقه ده بد مزاجه ده په وړه وړه خبره باندې په خپل خاون باندې وهي ډبوي او په خپله باندې ورله پیغورونه ورکوي نو دغه خواخې باندې جنت حرام نو خاون خپلې ښځې ته وایي زما د دې مور نه معافي وغواړه زما دا مور خفه ده درنه شبه دا راضي کا دا تېنه معافي نه غواړي په دې کې خاون راوړاندې شو د زنانه نه د خپلې کوروالا د دې ښځې نه یو سپېړه اوچته کړه خو چې کله یې سپېړه ورکړه نو دا ښځې نورم خفه شوله بس سر یې ښکته کړی دی وروسته خاوند په زړه کې احساس وشو چې یاره ورانه دې واله که نه راشه سینې ته بیا راجوخته کړي معافي به دې وغواړي چې خفه نه شي ګوره ستا مشره ده د دې کور مشره ده مشره ښځه ده د دې نه دعا اخیستل پکار دي ته چې د مور او پلار د کور نه ووتلې خو د خاوند په کور کې خواښې خر ستا مور او پلار شو نو که ته دې ته د مور او پلار په نظر نه ګوري نو به بیا به خامخا لانجې کونجې راځي بیا به خامخا تاوتریخوالی راځي نو چې کله دا خاوند یې خپلې ښځې ته رانږدې شو که نه او چې ورانه دې واله خفه شوي به یې که نه نو چې کله خاوند رانږدې شو د ښځې دا سر راوچتولو سره د خپل خاوند له یو څپېړه ورکړه په دې مخ باندې دا څه وي دا چې کله د ښځې د سترګو نه حیا لاړه شي چې دا مخې ته څوک ولاړ خاوند پکې لاسه ته وایي پلار څوک دی مور څوک ده نو اله دا بچې په پلار باندې گزار کوي چې کله د دې بچي د سترګو نه حیا تللی وي اله دا لور دې مور ته وایي بکواس مه کوو چې کله د لور د سترګو نه حیا تللی وي اله ښځه خاوند ته په سترګو کې ورننوځي او خاوند ته په دې خوله کې هغه خپل جواب ورستنوي چې کله د ښځې د سترګو نه حیا ختمه شي دا زنانه دې ویریږي په خپل ایمانونو باندې چېرته تاسو نه ایمانونه سلب شوي دي زما محترمو چې کله خاوند له سپېړه ورکړه که نه نو بیا دا زنانه څه وایي ما سره مې خاوند وفا نه کوي ما سره مې خاوند محبت نه کوي ماله مې خاوند ټیم نه راکوي ماله مې خاوند حق حقوق نه ادا کوي سار په وخوځي او د شپې 1 بجه 2 بجې راځي نو داسې ښځې له کور ته راتلل ځان سره ظلم کول دي که نه دي دا څنګه وفا شولا دا څنګه مینه شولا دا څنګه محبت شلو چې ته د خاوند یو گزار قدر برداشت نه کړي او ته فوراً د هغې جواب د سپېړې په سپېړې باندې ورکړي بیا به د دې خبرې توقع نه ساتي چې زما خاوند ما سره محبت نه کوي او پردو ښځو سره خبرې کوي چې کله دا زنانه پواړه په کور کې ناستې بچیم پواړي کور یې مسخا پسخایي بچي مسخا پسخایي د بچو د بدنونو نه یې مسخا بویونه ځي خیرنې کپړې ورته اچولي کور هم ګنده په ګنده پروت وي نو بیا به دغه ګیله نه کوي چې زما خاوند ما له ټیم نه راکوي په وخت کور ته راځي نه زما خیر خبر اخلي نه بهرحال نو د سترګو نه حیا لاړه سترګو نه حیا لاړه او دا حیا دا د ایمان ډېره اهمه حصه ده او ما تاسو ته ویلې چې دا ایمان او حیا لازم ملزوم شیزونه دي چې کله د یو انسان نه حیا لاړه د نه ایمان هم اټومیټیک لاړه نو ګورئ د الله نه حیا کول پکار دي چې یو ذات شته هغه د عرش نه د فرش تماشه کوي او انتظارګاه کې ناست دی د عرش نه د فرش تماشه کوي ښځې خپل خاوند سره څه وکړو خاوند خپلې ښځې سره څه وکړو بچي خپل پلار سره څه وکړو پلار دې بچي یو هم پکې بچ نه دی هر یو سړی به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې حاضرېږي او الله له به جواب ورکوي